ما ولود یو کتاب کتای کې یو دلچسپه واقعه راغله یو بادشاه و د هغه یو وزیر نو هغه بادشاه نیک صالح و نو د هغه وزیر چې دی نو هغه کرپشن کې دغه پرې راغی لکه بادشاه ته پته چا وایي چې دا کرپشن کوي یو د محکمه کې دی یو پیسې کوي نو بادشاه نیک سړی و هغه وایي چې ورګه ده پسې زه معلومات تحقیق کوم نو هغه پسې خفیه ایجنسۍ ولګولې د خفیه ایجنسو رپورټ هم دا راغی چې یو دا سړی کرپټ دی خو په یو ډېر خفیه طریقې سره یو داسې انداز سره دی دا کرپشن کوي د ملک پیسه وایي چې ډېر په یو مخصوص انداز کې وایي رپورټ راغی نو د بادشاه دا وزیر راوړو ورته ویل ستا متعلق خو ماته د اطلاع راغی چې د زموږ د خزانې پیسې په څه طریقه خراب کې خورې جمع کې بیا ما په هغه یقین نه ساتم ما درپسې خفیه ایجنسۍ ولګولې د هغې رپورټ هم راغی خو ټول دا وایي چې دی کرپشن کوي خو دی په کومه طریقه کوي او څنګه کوي نو دا معلومات لږ ګران دي نو داسې کار دی چې ته زما ډېر معتمد وزیر یې زما د باندې اعتماد دی تا له یو چانس درکوم او یو 3 تپوسونه درنه کوم د هغې جواب ماله راوړی تا ته 48 ګنټې ټایم شو که په دې 48 ګنټې کې د دې 3 سوالونو جواب راوړو خو بیا به ته وزیر یې او مراعات به دې بحال یې او که د دې جواب دې راوندنو نو 48 ګنټې په ځان سره کفر نه وړه 60 په دغه وه دا فیصله شو یو سوال دا دی چې هغه شی ما ته وښیه چې په ټوله دنیا کې د هغې نه رښتونې شی دی ټول رښتیا بس چې د هغې نه رښتیا بل نه دویم به هغه شی ما ته وښیه چې د هغې نه لوی دروغ بل نه په دنیا کې دریم به هغه شی راته وښیه چې د بنده یا د خدای قانون یو سړی ولې ماتوي په هغې خپه ولې راغی نو ده داسې وخندل چې دا اسانه خبره اوس به درته ووایم چې دغه دروغ او دا رښتیا او دا خو د بادشاه ورته چې نه دا سوال داسې وخندل دا سوال دونه اسان جواب نه دی صرف ځان نه مه وه لږ شه ښځې سره بچو سره دوستانو سره د محکمې وزیرانو سره دوستان مشوره وکړه او 48 ګنټې پس راځه که جواب راوړو ښه نه نو بس بله خبره نشته 60 په دې ځي د چنار کې چا سره مشوره وکړه نو ملګرو چا به دا ښه رښتیا نه هغې نه خو هغه رښتیا دي چا به هغه رښتیا نه هغې نه خو د دې 3 واړو سوالونو جواب ده لاړو چا ور نه که او نه چا ورته وویل چې چا به کوم شی یادو نو د هغې توړ به راغی چې چا به کوم مشوره ورکړه د هغې توړ به راغی چا کوم مشوره ورکړه نه دا نه دی توړ به راغی 24 ګنټې تېرې شو اوس دی وایي چې ما سره خو 24 ګنټې نورې پاتې دي او راشه د سر والو نه دا خله چې د دې سر بچ که اوس مال وزارت دې په شړقو لګي خو سر بچ کې نو د خفیه ته ور د هجرت وکړه د خپل ملک نه بس چې راشه دا ځای ته لاړ شم چاړو ځان بچه ته غیب کومه چې نه مې بادشاه ووینم بس دا سر وبچ خو دا رسه کوم نو دې داسې روان شو په یو خشکه لار باندې ته چې ما څوک ونه پېژنې نو په یو ځای کې تلي شو چې تلي شو زمیندار لګیا د خپل پټي کې کار کوي سر منګې پروت دی نو ده کې سوچو که چې راشه د زمیندار ته به اوبه غواړم لاول خو ما پېژنې نه زمیندار دی که مې هم پېژنې نو دا یو غریب سړی دی ما بادشاه ته نشي ښودی خو توره ورسره په غاړه کې ده دې وزیر صاحب سره زمیندار د څنګه ورغی بابا ته کې ما اوبه بنا نه کړي هغه ته بچی مسافر معلومیږي یو بابا وی بچی داسې د لوی منصب او لوی عهدې سړی معلومیږي او بچی ډېر پریشانه معلومیږي ښه پریشانه او د لوی منصب خاوند دی او زه تا معلوموم چې ته داسې د لوی عهدې سره تعلق لرې او یاره بابا زه وزیر یم د هغې وزیر ولې یاره یو 3 سواله بادشاه غواړي ما سره د هغې جواب نشته ما ځان راپوښ کړی دی بچې ما ته ووایه زه به درته که ما حل کولی شي یاره بابا بچې ووایه زموږ مشران یو تجربه هم شته بابا بس اوبه راباندې څښه او بیزارېږم نه او ورته بیا وایي بچې ته ولې پریشان ما ته وایي ښه بادشاه وایي چې رومبې ده چې په دنیا کې هغه شی وښایي چې د هغې نه غټ رښتیا بل نه
وایي بچېره دی خو ډېر اسان جواب دی وایي څه وایي مرګ هغه رښتیا دي چې دی نه هېڅوک انکار نه شي کولی بل شی به تا ته رښتیا ښکاري وایي نه دروغ دی ته وایي دا لوی رښتیا دي خو د نبي علیه السلام یا د پیغمبر یا د خدای د وجود هم ډېر خلک منکر دي څوک ورته رښتیا نه وایي قرآن هم ډېر خلک منکر دي څوک دا نه وایي چې دا قرآن رښتونی کتاب دی مونږ خو وایو الحمدلله بس وزیر پوه شو وایي دویم وایي د ټولو نه غټ دروغ څه دی وایي بچېره دې جواب خو هم ډېر اسان دی وایي څه وایي د ټولو نه غټ دروغ دا دی چې تا سره کم مال دی کم دولت دی ته وایې دا زما دی دا دروغ ستا نه دی ستا ورته سره قبر نه پسوړی مرګ نه پسوړی نو تا نه پرېږدي مال دولت چې څومره دی ته وایې دا زما دی زما ملکیت دی دې نه غټ جوړ بل نشته دروغ دا ستا نه دي ولې که چا کوم شی وي هغه هر وخت ځان سره ګرځوي نو ته چې دنیا نه ځان سره ولې نه وړو بس سړی دوی سره خو پوه شو چې دوه جوابونه خو مزېدار وشو وایي ښه بابا درېیم جواب دا دی چې درېیم سوال دا دی چې سړی د الله او یا بنده د قانون نه خوا ولې اړی دا ولې کراس کوي وایي بچې دا دوه مې درته وویل او د درېیم جواب هم درته کوم خو زه چې ځو ما سره بیټک کې کښېنه لږ دمه وشي وزیر صاحب په اطمینان به یې درته وویل چې څنګه بیټک ته لاړ نو هغه زوی ته وایي بچې هغه سپي ته چې مونږ کوم لوښي کې پی اچوو نو هغه لوښي راوړه وایي بچې پی م راوړه پی راوړه لوښي کې واچو وایي سپی م راوړه راوله سپی م راوستو وایي دا پی ته مخامخ که نو هغه سپي پی ته ودرو نو هغه نیم پی چې څنګ سپي اوس کل ویې سټله او سټي که نه کړپار کوي وایي بس باقي نیم پاتې شو وزیر صاحب دا اوس که وزیر صاحب وایي ته په ما د سپي جوټه پریس کې وایي په کې مس که جواب نه میلاوي جواب بله میلاوي چې پیوس کې تا خپله خوښه ده هغوی ګوره دا د سپي جوټه ده او دا خو ماړه هم نالي او دا خو ګناه هم ده ناروا هم دی بابا جي دا ته څه کوې زه په جنجال کې واړوي ما بس په خپلو ما ماینس کړو خو که سکې جواب میلاویږي که دس کې جواب نه میلاویږي ستا خپله خوښه ده په زور خو در ماینس کړو اوس دا وزیر وایي چې لکه مې دا فیصله وکړه چې دا پی خو سکل په دې پکار دی چې په شلق دې ولګي دا سپي جوټه خو چې سر بچ کړو بابا خو د کمال سړی دوه جوابونه یې راکړل درېیم هم بهترین د سپي دا جوټه ده دا به پکې هم تېرم چې سر بچ کړو خوړه کې دا سوچ وکړه چې څنګه دا پی اوس کم نو توره به او دا زمیندار جواب راکړي بابا سټ پته واغوستم چې دا خبره ما پسې سبا پراپیګنډه نه شي چې وزیر صاحب د سپي جوټه پیس کړي دا سبا زما خلاف په میډیا باندې او په اخباراتو کې په رسالو کې رانشي دا نه کې سوچ راغی چې پی مې څنګه اوچت کړ او خولې ته مې کړی بابا راته وایي بس کېږه کې مې خبره وایي ما ته وایي چې بچې ستا د درېیمې خبرې جواب ومشو دا چې د بنده د قانون نه ملکي قانون نه او د الله د قانون نه خپه سړی په دوو څیزونو اړوي یو یره یو لالچ لالچ راشي نو سړی غله وکړي نو هم د خدای د قانون خلاف ورزي شوه هم د بنده لالچ راشي نو سړی بل مسلمان مړ کړي جیب کې سرې پیسې دې وباسي هم د خدای د قانون خلاف ورزي شوه هم د بنده د قانون خلاف ورزي شوه لالچ راشي نو سړی کرپشن وکړي پیسې به وګټه کور به جوړ کړو یا یاره راشي په یو سړي یاره راشي چې یاره دا خو دې وخت کې مرمه نو دې ورځي په غلام کوي یا پیدا یاره راشي دا بچی مې مري یا دا بچی مې سبا خراب نشي نو دی هغې د کرپشن هم کوي هر څه وله کوي خو دا دوه څیزونه دي چې د یره او لالچ د دې دوه څیزونو د بنده د قانون هم سړی خپاړی او د الله د قانون بس هغه وزیر صاحب خو پوه شو چې بیا خو منستر بس را روان شو 24 ګنټې ټایم ورسره پاتې و نه بادشاه له لاړ وی وزیر صاحب جوابونه دې راوړل وی اوس وی څه دي وی د ټول نه لوی اسلام دی د پیغمبر په وجود کې د قرآن دی کې خلک شک کوي خو په مرګ کې د چا شک ټیک دی جواب دی
وایي د ټول نه غټ دروغ دا دی چې دا د ما سره څه دي دا زما دي دا زما نه دي بس څوکیدار یې ما سره و اوس یې زه ځم اوس په بل سړي ته منتقل شوی څوکیداري کوي او څوکیدار د شي نه فایده دی که لکه د باغ یو سړی څوکیدار دی نو خو وږي نه अब خامخا چې وږي شي نو باغ نه به میوه خوري اوبه به هلته څکي څوکیدار زه ته فایده لم خو زه به ځم ما نه پس بل ته پاتې کېږي بیا به څوکیداري او وایي صاحب دا بنده د قانون د الله د قانون نه چې سړی خپاړی نو د هغې دپاره یا لالچ دی طمع او یا یره وی جوابونه ډېر مزېدار دي ډېر اعلی دی اوس وزیر صاحب سوچ کوه تا ولې کرپشن وکړه تا د دنیا دا ډېر لوی رښتونې مرګ نه دی منلی چې مرګ پس ما سره دې سر کېږي تا دا په ټول نه لویو دروغو باندې عمل کړی دی په ټول نه لویو دروغ دی زما دی ځکه وله کرپشن کې او تا دا درېیمه خبره چې د بنده او د خدای د قانون نه خپاړ اورېده نو بیا دې په یره اورېده بچي د لوږې مړه نه شي بیا دې تمې لالچ ته وجه نه دا کار کړی نو تا درې جوابونه ټیک راوړل زما معاف کړئ او ما واپس په خپل وزارت باندې ولګولې وزیر صاحب سر ښکته کړ چې بادشاه سلامت زه یو معافي غواړم تا خو ما سره غټ احسان وکړو زما دې نظر ولګاو اوس په ما لږ عادت راکړې چې ما څومره کرپشن کړی دی چې هغه زه راوړم او د ملک په خزانه کې جمع کړم ولې چې مرګ را روان ولې چې دا ما سره امانت دی او ما ملکیت ګڼلی ولې چې ما د دې لالچ ته وجه نه د خدای او د رسول قانون باندې خپاړلی او بعد زما د وزارت نه کاغذ د استعفا بس اوس چې لاړ شم چې د مرګ تیاري وکړم او دا چې کوم ما سره څه دي چې دې ته یو امانت وویل امانت یې وګڼم او چې بس نوره باقي د تمې او د لالچه او د یارې د بنده او د ګمان ختم کړم د دې دوه څیزونو تعلق جلوې الله سره دی د الله نه تمه وکړم او د الله نه لالچ وکړم او د الله نه یره وکړم د بنده نه ونه نو د هغه نه به د خپل مستقبل زمانې یو ډېر لوی ولي الله د زمانې خدای پاک جوړ